أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سورة یاسین 58 نمبر آیات بدی 58 نمبر آیات کی د جنتیانو اخروی بشارتونه او اخروی احوال ذکر کیږي چې د جنتیانو احوال د کافرانو نه ډیر بدل دي. هغه په جنتونو کې په مشغولتیا کې وي، خوشاله وي، خپل بیبيانې په ورسره په تختونو باندې یا په تختونو باندې به تکیاګانې وهلي، هر څه چې غواړي به ته میلاویږي. اخرنۍ خبره به دا ذکر کیږي چې سلام قولا من رب الرحیم. په دوی باندې به سلام د سلام ویلو وینای، په دوی باندې به سلام ویل کیږي طرف د رب د مهربانانه. سلامون په دوی باندې به سلامونه قولا چې دا به وینای من رب الرحیم نه طرف د دې رب نه چې مهربانه ذات دی، یعنی رب په خپل باندې په دوی باندې سلام وي. احادیثو کتابونو ذکر کړی دی چې د عرب سلام داسې انداز باندې د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یا اهل الجنه. په دې باندې بر سلام او د برکت دعا او الله تعالی په دې باندې په خپل به وي او ورته وایي چې جنت والا په تاسو لري سلام په تاسو دي برکت. دا بزان اعزاز چې الله تعالی په خپل په دې باندې سلام وي. دې ځکه نه پورې د جنتیانو احوال چې قیامت کې به جنتیانو سره سکیږي او داغه به د کوم مرحله ونه تیریږي. د دین اخوا بیا د کافرانو بحث بیرته ذکر کیږي او د تخویب اخروی وي. وامتازوا اليوم ايها المجرمون، جدا شي نن ورځ ای مجرمانو. بیا به دا اعلان وشي مجرمان کافران چې اوله ټول انسانان چې د جنت د قبرونو راوځي قیامت په ورځ باندې اول مرحله کې به دوی بیخي حیران دریاني چې کوم طرف ته لاړ شي. بیا به ګډ وډ شي، بیخي به ګډ وډ شي کأنهم جراد منتشر. تبه چې بس مولخان دي ګډ وډ به ګرځي. دا غینه بعد به بیا الله تعالی دوی ځان نه ځان لکي او د هر عمل او د عقیدې په اعتبار سره د خلک ځان لکیږي، بلکې د خپل قائد او د مشر په نوم سره به هم د خلک ځان لکیږي. چې چا پیروي کړي په دنیا کې د چا متعلق ژوند تیر کړي د هغه سره به د هغه دستي ګروپونو به بیلیږي. بیا هغه سړی په حق باندې وجو ټیک دک په حق باندې نو جهنم طرف ته روانيږي. د کافرانو مزان دغه طریقه باندې ډېر سپونه جوړیږي، ډېر ډېر به جوړیږي او دغه شان د نیکانو خلکو. نو بده ځکه کې دا دوه مرحله ده چې اولنۍ مرحله کوم د انتشار مرحله و منتشر ګډ وډي، هغه مرحله به ختم شي. هغه نه بعد به الله تعالی داخله د عمل په اعتبار سره ځان لکی، غلب ځان لشي او دغه شان د کې سود خواره به ځان لشي، نور به ځان لشي. هر جرایم پیشه خلک چې د به ځان لکیږي چې چا به کم جرم کې ډیګریانې کړي هم دغه جرم کې باغ ځان لکیږي. الله تعالی به دا اعلان موږ چې وامتازوا اليوم ايها المجرمون، جدا شي نن ورځ ای مجرمانو خلکو ځان لشي. نو مجرمان بر دي نور خلکو نرابیل شي. الله تعالی ورته خطاب یا په ذریعہ د فرشتي باندې یا برای راست. علم احد الیکم یا بنی آدم، آیا موعدنا واخستری تاسو نه ای بنی آدمو، ای آدم علیه السلام اولاد، الله تعبدوا الشیطان، چې تاسو به بندګی نه کوئ د شیطان. انه یقینا دا شیطان لکم تاسو د پاره عدو دشمن دی مبین ښکارا. په دې ځکه کې بیا بنی آدم د آدم علیه السلام په اولاد په نوم سره به بیان وشي. نور زګنو کې دي چې بیا پیریانو ته به عام خطاب کیږي، خو هغه ته به جدا خطاب کیږي. یا معشر الجن ایټولیا د پیریانو په دې الفاظ بساغی ته خطاب کیږي. نو چې جنت او جهنم د پاره خو پیریان او انسانان دواړه دي، دوی دواړه مکلف دي، دواړو سره حساب کتاب کیږي. جنت او جهنم د دې دواړو فرقو د پاره جوړلې د دوه خاندانونو د پاره. نو بده وجه انسانان ته یا بنی آدم سره به خطاب وشي، د پیریان ته یا معشر الجن ته سره به خطاب وشي چې تاسو ته الله تعالی وایي تاسو ته موږ نو ویلي د شیطان بندگی مه کوئ، دا څه ښکار دشمن دی. نو دا شیطان دې ځګن تر ورسولې. دې ځګن کې یو سوال دی، هغه سوال دا دی چې مجرمان او کافران چې څومره دي په دنیا کې، نو اکثری دسي دي. څوک د بتانو سجدي کوي، څوک د قبرونو کوي، څوک د الله تعالی د وجود نه منکر دي، څوک د نظام نه منکر دي، څوک د پیغمبر نه منکر دي،
څوک د یو جز نه منکر دي څوک د بل جز نه منکر دي خو داسې نه دي شوي داسې به ډېر کم کوزي چې خلکو برای راست شیطان عبادت کړی داسې خو چا نه ده کړې الله تعالی وایي دې ته به وویلی چې تاسو شیطان بندګي تاسو ته ویلی شوي د شیطان بندګي مه کوئ حالانکه د شیطان بندګي خو د کافرانو هم نه ده کړې دوی خو نور جرمونه کړي دي تفسیر مولوی بالقرآن ذکر کړی دي چې اصل کې بندګي دې ته ویل کېږي د بندګۍ تعریف تا دی چې خپل ژوند کې به خپله زندګۍ کې زیات د چا تابعدار پاتې کېدل چې هغه جایز وي هم ته به یې منې که ناجایز وي هم ته به یې منې هر څه چې وي ته به یې منې که ستا غړه غواړي که نه غواړي ته به یې منې دې مضمون ته بندګي وایي ځینې خلک د نفس وي خپل نفس غلامان وي هغه د نفس بندګي ویلی کېږي څوک داسې کوي د شیطان لمسون باندې کار کوي شیطان وسوسې وراچوي او چې شیطان د بړه کې څه ور واچول نو دی وایي زما اړه ماته داسې وویل او زما اړه داسې وایي او زما اړه داسې قبلوي او دغه وسوسې ټولې قبلوي نو چې څه ګناهونه مخې ته ورځي نو نه د الله نه یریږي او نه د مخلوق نه شرمېږي خوله او لهجې هم دغه شان ګډه وړه یو عمل هم داسې ګډ وړ یو هسې ګډ وړ یو لګیایي د شیطان په لمسون باندې د شیطان ټولې خبرې اورېدل او دغه خبرې نه مسترد کول او د الله تعالی د خبرې احترام نه کول دا هوبهو رسېدل د شیطان بندګي چې کړي نو په دې وجه به د شیطان د بندګۍ په لپس سره به دوی ته خطاب وشي نو په دې کې هغه ټول انسانان داخل دي چې کم کسان د الله تعالی احکام وروسته ګڼي او د علاقې رسم رواج د ملک قانون دغه شان د کې نوري خبرې چې کم د قرآن او حدیث سره ټسل لري هغه وړاندې ګڼل دا ټول د عبادت په مضمون کې راځي او دا ټول چې کم دی د دې وعید مستحق دی چې تاسو دا ویلی شوي چې د شیطان بندګي مه کوئ بس د الله تعالی د حکم نه بغیر چې د چا موري نو بس دغه کس بندګي ده او دا کار د شیطان په لمسون باندې کېږي نو د شیطان بندګي پکې غټ مقدار باندې شوله انه لکم عدو مبین یقینا ستاسو دپاره دشمن ښکاره دی دې ځای کې معمولي غونډه کې سوال دی چې یاره شیطان څنګه ښکارېده خو ښکاري نه او که دا ښکارېدی خلکو به سره جنګ کړی وي خلکو به وجلی وي څه طریقه به ورسره کړي وي جواب د هغې دا ده چې شیطان د جسم په خپله باندې ښکاري نه خو د شیطان د جرمونه ښکاره دي شیطان جرمونه پټېږي نه او د ټولو نه ښکاره کار یې دا ده چې د انسانانو پلار آدم علیه السلام یې جنت نه راویست حوا علیه السلام یې راویست د انسانانو کم مور او پلار چې و اتفاقي اجماعي د هغوی دشمنان پاتې شو جنت نه راویست دوکې ورسره وکړله بیا د هغې په اولاد پسې لګېدلي دي قسم یې کړی ده چې یو دې پرېږدم نه ټول بېلارې کوم او واقع چې بېلارې کوي روان دی په دنیا کې د شیطان په خپله باندې خو نه ښکاري خو آثار یې ډېر زیات موجود دي څومره جرایم چې تاسې په دنیا کې وینئ دغه ټول د شیطان وسوسې د شیطان کروندر د شیطان پیداوار دی نو شیطان د جسم په لحاظ سره خو نه ښکارېږي خو د عمل په لحاظ سره شیطان بیخي د دشمنۍ واضح ده د دې انسانانو دشمن دی وان اعبدوني او زما بندګي کوي هذا صراط مستقیم دا لاره سمه ده دا وینا به دوی ته وشي زیاتو ملامتولو دپاره او زیاتو رټولو دپاره چې تاسو د الله تعالی داسې ویلي وو تاسو هغسې ونه منل د الله خبره هم نه اورېدله د خلکو م اورېدل د الله خبره ته ګرانه نه وه د نور مخلوق خبرې ته ګرانې ښکارېدلې اوس هم دغه انجام شو خلاصه یې دا ده چې په خپل ژوند کې د خپلې کامیابۍ دپاره د الله تعالی احکام عملي کول او قبلول دا د کامیابۍ راز دی او د الله تعالی احکام وروسته کول او د بل چا منل دا د تاوان راز دی په دې کې تاوان دی دا د ټول سبق خلاصه شو ولقد اضل منکم جبلا کثیرا او یقینا گمراه کړي دي ستاسو نه جبلا کثیرا ډېرې زیاتې افلم تکونو تعقلون آیا تاسې عقل نه لرئ چې تاسو نه دومره خلک ګمراه کو تاسې هم پسې ور روان وئ او تاسې سترګې نه غړوله چې دا د چا په لمسون لګیایي د چا په مقابل کې لګیایي نو دا وینا به الله تعالی دې ته وکړي جبلن په معنا د پیړو سره فرقو ډلو دې سره راځي تفسیر سراج المنیر لیکلی دی چې جبل په معنا در جبل نه اخیستلی شوی دی جبل غره ته وایي د دې معنا دا ده چې الله تعالی به دې ته ووایي چې یقینا تاسو نه د شیطان ګمراه کړي او داسې خلک چې په شان د غرونو ډېر مضبوط خلک قوي خلک بیا یې بېلارې کړه خرابې کړه یا دومره زیاتو په تعداد کې دومره زیاتو په قوت کې تا به ویل چې غرونه دي خو بیا هم شیطان خراب نو وایي دې کې د انسانانو قوت ته اشاره ده چې ستاسې ډېروالی ستاسې قوتونه د دې باوجود چې تاسې ګمراه کېږئ بېلارې کېږئ د شیطان اورئ ډېره غټه خطایي ده هذه جهنم التي
دا جهنم هغه دی کنتم توعدون چې تاسو سره وعده شوې ده دوی به جهنم غاړې ته راوستلی شي او ورته به ویلی چې دا هغه جهنم و چې په قرآن او حدیثو کې تاسو ته د دې خبر میلاو شوی چې جهنم شته او د مجرمانو دپاره اعدت للکافرین تیار شوی دی نو هغه جهنم دی تاسې نه مانو اوس دا د وینئ اصلوها الیوم داخل شي دې ته نن ورځ بما کنتم تکفرون په سبب د هغې چې تاسې کفر کاوه د خپل کفر په وجه باندې د جهنم ته وس ورننوځي داخل شي الیوم نن ورځ به نختم موږ مهر ولګو على افواههم د دوی په خولو باندې خولې به خبرې نه کوي وتکلمنا او خبرې به کوي زموږ سره ایدیهم لاسونه د دوی وتشهد گواهی به کوي په دوی باندې ارجلهم خپې د دوی بما كانوا یکسبون په سبب د هغه څه باندې چې دوی کړي دي کوم څه چې کړي دي باغې باندې به گواهی کوي د قرآن د تعلیماتو مطابق د قیامت احوال مختلف دي اول سر کې چې د خلک مخاطب کړي شي قبرونه راوځي د نور زګینو کې د نور مضمونونو کې تیر شوي دي او څه به راشي چې کافران به سوچه منکر شي او به وایي چې دا کم کارونه زم په دې عملنامو کې لیک دي موږ سره خبر هم نه یو موږ ته بیزاره یو بریت یو نم دي کړي دی را په سیاسي لیکلي کله پیغمبرانو د دعوت نه منکر شي چې موږ ته خو چا دعوت د سر را رسولې درې خبر هم نه یو دین نه موږ ته چا نه ویلي او داسې مختلف باندې بدوي کوي په اول سر کې چالاکیانې به کوي چې کله دوی د خپل چالاکیانې سزا ته ورسوي الله تعالی خو هر څه ورته معلوم دی لیکن الله تعالی نظام عدالت ډېر انصافي دی داسې پیسې نه اوري نو الله تعالی به دوی د خولې چې کم دي په دې به مهر وایي د خولې به ورچپ کړي د به خبرې نه شي کولی او د هغې نه بعد به لاسونو ته حکم وکړي چې تاسو وایي دا کارونه چې په دې عملنامه کې لیکي تاسو کړي دي که نه دي کړي لاسونه به اقرار شروع کړي چې موږ کړي دي او دغه شان خپې به ګواه شروع کړي چې او په دې دا کارونه چې ده کول په دې خپو باندې خپې به وایي چې موږ ورته وړی وو او موږ په دې باندې ګواه یو چې دا کارونه دې کړي دي دې ذکر کې د لاسونو او د خولې ذکر دی چې لاسونه پې ګواه کوي او دغه شان کې خپې به پې ګواه کوي لیکن په نورو ځایونو کې به دا هم راشي چې د دوی پوستکي به مو دې باندې ګواه کوي سرمن به پې ګواه وکړي د دې ژبه به هم آخر قایل شي غیر اختیاري به قایل شي او بس هغه کم رښتیا چې دغه به ایسته ووایي دغه شان ده کې په درشمه سپاره کې به راشي چې کم ځمکه باندې کم جرم شوی دی هغه جرم هغه ځمکه به هم ګواله راشي یومئذ تحدث اخبارها ځمکه به هم راشي او ګواه دپاره هغه جرمونه چې د انسان کړي دي نو ځمکه به ګواه کوي چې موږ لیدلی دی زما په سطحه باندې دی سر باندې ولاړو او دا کارونه یې کړي دي ځمکه به هم ګواه ته راشي فرشتې به راشي بیا دغه سوال چې یاره لاسونه به څنګه خبرې کوي دې کې خو ژبه نشته ریاسي دنیاوي سوچونه شیطاني سوچونه خپه به څنګه خبرې کوي ځمکه به څنګه خبرې کوي دغه جواب قرآن په خپله ذکر کړی دی چې انطقنا الله الذي انطق كل شيء د څنګه آیات دغه لاس په به داسې اقرار وکړي چې من هغه ذات ګویا کړي خبرې را نویستلې او خبرې را باندې کوي چې کم ذات هر مخلوق ګوا کړي ګویا کړي د خبرې کولی شي هر انسان ګویا کړي دی نو چې یو انسان ګویا کړي دی په دې باندې الله قادر وو نو بس الله څخه به وو چې په دې قادر دی چې مونږ ګویا کړو او دا بیکاره خبره ده چې لاس په خبرې نشي کولای دا خو به انسان باندې قیاس کوي الله قدرتونه خو داسې نه دي او ډېر بدل دي نو موږ په دې عقیده باندې یو چې کله الله وغواړي د ځمکه هم ګواه کولی شي او لاسونه هم کولی شي پوستکی هم کولی شي بلکې د هر څه کولی شي په دې کې څه لرېوالی نشته د الله قدرتونه ډېر لوی دي په دې کې څه لرېوالی نشته دی خو لنډه دا شوه چې مجرمانو باندې به لاسونه خپې ځمکې کومه ځمکه چې جرمونه کړي دي او دغه شان د کې خپله سرمن هم ګواه وکړي